ته 14 کاله بعد الله تعالی اولاد ورکي د دو بل انډیوال ته 8 کاله بعد الله تعالی اولاد ورکي دی هم د هغه رقم لکه څنګه چې ته د مایوسۍ په دنیا کې ناست دی دی هم د هغه رقم د مایوسۍ او د بېبسۍ او د پریشانۍ او د سوچو په دنیا کې ناست د نپستنګۍ په دنیا کې ناست څو کاله کېږي د هم اولاد نسته مګر کله چې د خپل انډیوالانو ولیدل نو د نوم د همت له ستوري راټول کړل د مایوسۍ د بېبسۍ د دنیا سره راووتی ډاکټر محبي جامع ډاربل سنټر کې لکه څنګه چې د دو انډیوالان ته الله اولاد ورکي دغه رقم به وده ته هم الله تعالی اولاد ورکي وده ته به هم الله تعالی شفا ورکي څو کاله کې ستا اولاد نسته 14 کاله یعنی 14 کاله کې د دم اولاد نسته او بیا دغه رقم تا ډېر علاجونه کړي دي و ما ډېر علاجونه دي کړي دي که بیخي ډېر علاجونه څومره به دی ګرځېدلی ستړی سوی خرچې به کړي دردېدلی به د دنیا جان علاجونه به کړي ته هم دغه رقم ګرځېدلی یا ستړی سوی یاست د اولاد د بې اولادۍ په سمایوسه یاست چې اولاد مې نه کېږي زه منم ته ګرځېدلی علاجونه دي کړي دي ډېر ګرځېدلی ستړی سوی مګر ډاکټر محبي جامع ډاربل سنټر کې الله تعالی په اوله پرچې باندې تا ته شفا درکوي هغه ستا انډیوالان چې کله دلته رالو اوله پرچې باندې الله اولاد ورکوي که بار بار راغلي یا اوله پرچې باندې اوله پرچې باندې الله تعالی اولاد ورکوي و تا ته به الله په اوله پرچې باندې اولاد درکوي و دوی ته به الله تعالی په اوله پرچې باندې اولاد ورکوي بیا دغه رقم چې کوم دی ډېر ټسټونه تا کړي دي ما ډېر ټسټونه کړي دي او بیا دغه رقم ډېر به ستړی سوی ډېر به ګرځېدلی کراچي ملتان لاهور یعنی دی ځای ته نه دی پرېښی دغه رقم زه تې ته وایم زه وایم که د زنانې د خوا مسئله که د نارینه د خوا مسئله که د زوسپرمیا مسایل یا سپرم کونډ مسایل یا اکټیویشن مسایل یا دغه رقم د زنانو خوندو هر قسم ټیوبر مسایل یا دغه رقم دغه د ایګز مسایل که د زنانې د خوا مسئله که د نارینه ورونو د خوا مسئله په ډاکټر محبي جامع ډاربل سنټر کې چې کوم موږ علاج کو د طب په دنیا کې په بهترینه طریقه سره علاج کو زه ستا علاج چې دی هغه په عربي شاهي کورس سره کوم شادي سے پهلے شادي کورس سره کوم حبشي کورس سره زه کوم د بې اولادۍ په کورس سره زه ستا علاج کوم شفا به موږ د خپل ښایسته ربه څه غواړو ما سره چې کوم کورسونه دي د طب په دنیا کې زه په هغه نسخو سره زه ستا علاج کوم چې په زرګونو کلونو 15,000 کاله مخکې په زرګونو کلونو مخکې چې کومې نسخې چې هغه بادشاهانو استعمال کړي دي چې هغه عربو استعمال کړي دي هغه نسخو سره بیا کومې نسخې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې سره شروع دي په هغه نسخو سره زه ستا علاج کوم زه کوشش کوم چې د طب په دنیا کې به بهترینه طریقه سره ستا علاج وکم او شفا چې کوم دغه به موږ د خپل ښایسته ربه څه غواړو او مخکې به ما ته دا خبره کوله ما ویل چې په ډاکټر محبي جامع ډاربل سنټر کې خپل علاج چې دی هغه په خپل ورور باندې وکړه تا ته به الله شفا درکوي نن دا نه درته وایم نن دا درته وایم چې په اوله پرچې سره به تا ته الله شفا درکوي مخکې ما دا خبره هم کوله چې په اوله پرچې اوس دا هم نه درته وایم اوس دا درته وایم چې په نیمه پرچې سره به الله تا ته شفا درکوي یعنی په تېرو ورځو کې په ضلع کې عبدالله کې ما د مریض علاج کړی د بې اولادۍ مسله وه 7 کاله اولاد نه و علاج چې کله ما وروکړي نیمه دوا استعمال کړل په نیمه دوا کې الله شفا ورکړله په تېرو ورځو کې د کوټ یو مریض عکس په سعودي کې دی یعنی دوا یې وکړله 2 هفتې قدر کور ته چې ولاړی یعنی دته الله اولاد ورکوي اوس بیا دی په سعودي کې دی بیا کور ته نه دی راغلی یعنی په هغه نیمه پرچې سره الله شفا ورکړله تا ته هم زه دا وایم زه وایم چې ته هر قسم صرف ته د همت له ستونې راټول کړه د مایوسۍ د بېبسۍ د پریشانۍ دنیا سره راووځه مایوسه سولې زه منم تېر ورځ کې ما نه یو کس راغی زړلی ول ما ته ډاکټر جواب راکوي زه تا ته دا خبره کوم چې تا ته ډاکټر جواب درکوي د هغه جواب ته زه ستا علاج کوم تېر ورځ کې مریض راغلی پر دا کرسۍ ناست دا ته چې ناست یې پر دا کرسۍ ناست ول ما ته ډاکټر جواب راکړی دی ما ورته زه ستا علاج کوم ول ته څنګه زما علاج کوې ما ورته تا ته ډاکټر جواب درکړی دی خدای خو جواب نه دی درکړی ولیا ما چې الله جواب نه دی درکړی زه ستا علاج کوم ما علاج جوړ وکړي زه درته وایم په ورځ آخرت هم زه دغه ګواهي ورکوم دا کس پر دا ځای ناست ولو 4 کاله اولاد نه و علاج ما وکړي الله اولاد ورکړي هغه خوښ هم راده ګرد خاندان چې دی هغه خوشحاله و نو زه ته دا وایم ته خالي د همت له څونه راټول کړه د وسوسې او د سوچو د مایوسۍ د بېبسۍ د دنیا سره راوځه علاج چې دی هغه وکړه شفا به تا ته خپل ښایسته رب درکوي او ته ولې دا خبره کوي چې د رګینسا مریض نه جوړېږي د دې مریض هم د بل په لاس نیولی ورایوستی مګر کله چې دلته علاج موږ وکړي الله تعالی په اوله پرچې باندې دومره شفا ورکړله چې اوس مریض خپله را روان و د دې مریض خپله رالی امیر صاحب زه تا ته مبارکي وایم ستا پوره خاندان ته مبارکي وایم چې الله تعالی ستې دومره مریض ته دومره شفا ورکړله ستې مریض زیات ډېر په تکلیف سخت په تکلیف د چیز و د رګینساس په تکلیف و د رګینساس سخت په تکلیف او بیا بل تکلیف چې شو پر سر ډېر بوج سر بوج بل تکلیف چې شو
د پښې څه ډېر په د عذاب و. پښې څه زیات په عذاب و، د پښې څه زیات په تکلیف ولو. او بل ستی مریض چې کله تی راوستی که ستا په یاد دي هغه تی څو زنان نیولي و راوستی، په 2 زنانو یې نیولي و راوستي. یعنې په 2 زنانو یې نیولي وو. بیا هغه زنانه د دې مریض دي هغه دلته راغلي، یعنې دومره سخت زیات په تکلیف و. او کله چې دلته علاج موږ وکړي اوس په خپله راله. یعنې اوس د دې مریض الحمدلله په خپله باندې راغلی، خپله په خپلو پښو باندې راغلی، یعنې دومره زیاته شفا الله تعالی ورکړې وله. او دلته چې کوم دی ته علاج څو واره علاج وکړي که دا اوله پرچې وله اوله پرچې وه، دغه اوس دومې پرچې ته یعنې تېره پرچې چې کله مریض دی راوستي هغه یې اوله پرچې وله. په اوله پرچې زه دې ته هر وخت وایم په ډاکټر محمد جامع ډربل سینټر کې به الله تا ته دومره شفا درکړي چې په اوله پرچې به ستا مرض چې کوم دی هغه به ستا د بدن غورځي او پورته کېږي به. بیا زه ته دا خبره کوم زه وایم ته د رګینساسه مه بیرېږه، ته د ملا د ډکس مسایل یا دغه رقم د L4 L5 مسایل که تا د ډاکټران وایي ته د رګینسا اپریشن وکړه، ته د ملا اپریشن وکړه. زه په تېرو ورځو کې په جبل نور کې ما د یو مریض علاج وکړي، ډاکټرانو ته ویلي وو چې ته به اپریشن کې دی روان و کراچۍ اپریشن یې کوئ. ما ورته ما ته صرف 2 هفتې ټیم راکړم لکه څنګه چې دغه مریض نن ستی و مخ ته دی چې الله تعالی دومره شفا ورکړله. هغه مریض ته ما دا وویلې ما زه ستا علاج کوم ما ته لږ ټیم راکړه. کله چې علاج ما وکړ الله دومره شفا ورکړه چې هغه مریض د اپریشن هم خلاص شولو، د کراچۍ بجای قرار بېغمه کور کښېنستی. زه تا ته دا خبره کوم زه که ته د رګینسا سره مخامخ یې، که ته د ملا د ډکسو مسایل یا دغه رقم د ملا د دردو مسایل، که زنانه مسایل نارینه مسایل، که هر قسم مسایل سره مخامخ یې، که د کولیسټرول مسایل، یوریک اسید، شوګر، بلډ پرشر، کولیسټرول، تایرویډ، زنانه پوشیده امراض، مردانه پوشیده امراض، بې اولادي، هر قسم مسلو مسایل سره مخامخ یې. ډاکټر محمد جامع ډربل سینټر کې ستا علاج چې دی هغه کېږي، ستا علاج چې دی هغه ستا. صرف ته مایوس یې، بېبس یې، پریشان یې، د مایوسۍ د بېبسۍ په دنیا کې ناست یې. د همت له ستوني راټول کړه، علاج چې دی په بهترینه طریقه سره علاج کوو، شفا به موږ د خپل ښایسته ربه څه غواړو. زما د طرفه زه د او د دوی خاندان ته مبارکي ورکوم چې د اکا د زوی 8 کال اولاد نو 8 کال بعد دلته الله تعالی په ډاکټر محمد جامع ډربل سینټر کې په اوله پرچې سره الله تعالی دومره شفا ورکړله چې الله تعالی د اکا د زوی ته زوی ورکړي 8 کال بعد. بیا دغه رقم دلته د بل کس چې دی هغه تا راوستی، دغه کس چې تا راوستی دلته ته چا زموږ اډرس درکړي. دا کوم سړي ته چې ستا دغه دوا ورکړې وه هغه ته خدای پاک زوی ورکړي 8 کاله بعد، نو هغه ستا نمبر راکړئ، نو موږ هغه نمبر ستاسو سره رابطه وکړله بیا تا ته رالو. هغه ستا کار زوی اوس چیرې دی؟ په سعودي کې دی. په سعودي کې دی. او بیا دغه رقم د څو کاله اولاد نو؟ 8 کاله. 8 کاله کې به ته ډېر علاجونه کړي وو؟ بیخي ډېر وګرځېدی، بیخي ډېر ګرځېدلی وو. دی څه وایي وایي بیخي ډېر ګرځېدلی وو. زه ته هر وخت دا خبره کوم په ډاکټر محمد جامع ډربل سینټر کې په اوله پرچې سره الله تا ته شفا درکوي. مخکې مې دا خبره کوله، اوس دا خبره هم نه کوم. اوس دا نه وایم چې په اوله پرچې، اوس تا ته وایم چې په اوله پرچې کې په نیمایي دوا سره الله شفا درکوي. زه په ډېره غټه دعوه او وعده سره وایم په وجه د دې چې نن دا کس تی و مخ ته موجوده دی چې په اوله پرچې سره الله شفا ورکړې ده د اکا وزوی ته چې هغه ته الله زوی ورکړي. بیا هغه دی وایي چې هغه اوس ماشاءالله دی ګرځي او د اوس دا بل مریض چې کوم دی هغه یې راوستی. زه ته وایم که ته د نفستنګي په دنیا کې ناست یې، ته د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې، د سوچو په دنیا کې ناست یې، زه منم ته ګرځېدلی یې، ستړی شوی یې، دردېدلی علاجونه دې کړي دي، مګر د اکا زوی خو هم ګرځېدلی علاجونه کړي وو. 8 کاله به څومره ګرځېدلی، څومره به ستړی شوی، مګر نن دلته په ډاکټر محمد جامع ډربل سینټر کې الله پاک په اوله پرچې باندې شفا ورکړله. په تېرو ورځو کې یو مریض ولو چې نیمه دوا استعمال کړې وله، 4-5 کاله اولاد نو، په نیمه دوا کې الله تعالی وده ته اولاد ورکړي. او بیا د هغه رقم دی خبره عجبه خبره خو دا وکړه وایي چې څنګه تا دوا ورکړله، یو میاشت قدر دی پر کور ولو، بیا روان سو ولاړو، یندستي الله شفا ورکړله. زه ته دا خبره کوم چې نن په ثبوت سره موجوده خبره ده په نیمه پرچې کې الله ته اولاد درکړي. زه صرف دا درته وایم چې ته د همت له ستوني راټول کړه، د بېبسۍ د دنیا سره اوت. ته ولې د ځوانۍ د غلطیانو د وجې څه اوس مایوس یې، بېبس یې، پریشان یې، په سوچو کې د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې، سوچونه وایي زه نه جوړېږم چې وده ته الله تعالی د کلونو د مرسه، الله تعالی د کلو مرسه په اوله پرچې باندې الله تعالی شفا ورکړه. مردانه کمزوري، ټایمینګ کمزوري، خواهشاتو کمزوري، د سر بوج، د ملا درد، د سر درد، د دې ټولو مسلو سره الله تعالی په اوله پرچې باندې په ډاکټر محمد جامع ډربل سینټر کې په اول علاج باندې الله تعالی شفا ورکړه. تا ته به الله شفا درکړي. ته خو صرف خالي مازي مایوس یې، د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې. زه تا ته وایم که د ځوانۍ غلطیانې، که هر قسم کمزوري، که مني نري، که هر قسم مسلې مسایل د همت له ستوني راټول کړه، شفا به تا ته خپل ښایسته رب چې دی هغه درکوي. د همت له ستوني راټول کړه، د مایوسۍ د دنیا سره اوځه. ته د کوم ځای سره رالې چې دی د ارنایي سره راغلی دی د دې د کوټې ښار مرکزي برانچ کې د خپل علاج چې دی هغه وکړي، الله شفا ورکوه. تا ته هم الله شفا درکوي. تا ډېر علاجونه کړي وو که لږ؟
ډېر علاجونه کړي ول ډېر علاجونه کړي وو که بیخي بیخي ډېر علاجونه کړي وو په کلو به واته کاله به دی څومره ګرځېدلی څومره به ستړی سوی مګر ده ته په اوله پرچې باندې تا دلته یوه پرچې علاج وکړي که دوې درې یعنې په اوله پرچې باندې الله تعالی و تا ته شفا درکړ او بیا په دې اوله پرچې کې الله تعالی د دې مضر مرضو سره لکه مردانه مسل کوم مسلو سره ستا فرق وسو یار خواهشات ټایمینګ سر درد جمله درد یعنی د مردانه مسایل څه چې ټایمینګ کمزوري خواهشاتو کمزوري منی نری مختلف قسم مسلې مسایل څه دا چې دی ګوره دا ضرورت دی دا د هر کس ته دا مسلې مسایل چې دي هغه پیشیږي ډېر خلک چې کوم دي هغه د واده څه د مخه مایوسي وایي زه واده نه کوم زه ختم یم زه کمزوري یم د ځواني د غلطیان د وجې ما ځان تباه او برباد کړي مګر ډېر خلک چې کوم دي هغه واده یې کړي واده یې مګر مایوسه ناست دي خالي یو بل ته سره ګوري پریشان دي د دې دپاره په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې په مختلفو طریقو باندې بهترین علاج شته زه وایم که ستا دغه مسلې څو تر څو به ته شرم کوې نن به د یو ستا به مختصر علاج مګر چې ته شرم کوې د شرم د وجې سبب سبا ته د اپرېشنو سره مخامخ یې نو چې ته د اپرېشنو سره مخامخ کېږې په دا وله سره که هر قسم مسلې مسایل ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې خپل علاج دی هغه وکړه شفا به موږ د خپل شخص سره به سغواړو موږ وده ته او د ده مکمله کورنۍ ته مبارکي ورکړو ته یې هم مبارکي ورکړئ چې د ده ورور ته 7 کاله بعد الله تعالی اولاد ورکړي تا ته الله تعالی اولاد نه درکړي ته خو مایوس یې بېبس یې په سوچو کې وایي زه نه جوړېږم زما اولاد نه کېږي زه ډېر ګرځېدلی یم ډېر علاجونه مې کړي دي ډېر ستړی سوی یم دغه رقم خو د ده ورور هم ډېر علاجونه کړي وو څو کاله بعد الله تعالی اولاد ورکړي 7 کاله بعد ډېر علاجونه کړي وو که لږ ډېر علاجونه کړي وو ډېر که بیخي ډېر علاجونه کړي یعنې ګوره ته سوچ وکړې چې 7 کاله بعد به دی څومره ګرځېدلی څومره به ستړی سوی څومره به علاجونه کړي بیا دغه رقم چا مشوره ورکړه د دې ځای زما ورور د ده بل ورور هغه په کوم ځای کې وو هغه په بار کې وو د ده په بار کې د ده ورور مشوره ورکړله ځای ور وښوئ چې ډاکټر مولانا نه یې ورولله ځای اډرس ترتیب یې ور وښوئ بیا د ده ورور راغلی دلته علاج وکړئ یوه پرچې یو واره راغلی که 4-5 واره راغلی یا یوه پرچې سره خدای پاک اولاد ورکړي دی څه وایي وایي په اوله پرچې یعنې یوه پرچې باندې علاج ما وکړئ په اوله پرچې باندې الله تعالی شفا ورکړه الله تعالی اولاد ورکړي زه تا ته دا خبره کوم زه هم ته د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې سوچونه وایې ته وایې زه نه جوړېږم زه منم تا ته ډاکټر ډېر مریضان داسې شته چې هغه وایي زه ګرځېدلی یم ستړی سوی یم دردېدلی یم په لکونو خرچې مې کړي دي زه هم لکه څنګه چې د ده ورور ته الله تعالی شفا ورکړه په اوله پرچې تا ته به م الله تعالی په اوله پرچې شفا درکوي زه منم ته ډېر ګرځېدلی ډېر مریضان شته وایي ما ته خو ډاکټران جواب راکړی دی زه خو نه جوړېږم زه ورته وایم تا ته چې بیا ډاکټر جواب درکړی دی دا رقم په 100 مریضانو علاجونه ما کړي دي چې ډاکټران جواب ورکړی دی په اوله پرچې ما علاج کړی دی په اوله پرچې الله شفا ورکړې ده حالانکه ډاکټر خو جواب ورکړی و مګر زه دا وایم زه هم الله خو جواب نه دی درکړی ډاکټران جواب درکړی دي د هر چا خپله نظریه و سوچ مګر تا ته چې ډاکټر جواب درکړي د هغه ځایه سره زه ستا علاج وکړم او تا ته چې ډاکټر جواب درکړي د هغه ځایه سره ته د همت لستونې راټول کړه په تېرو ورځو کې ما د یو مریض علاج وکړي او ډاکټر جواب راکړي زړلی پریشانه ولو مګر کله چې ما له رالی ما ورته د اوس زه ستا علاج وکړم په هغه ساعت کې ما علاج وکړي الله اولاد ورکړي دغه رقم چې هر قسم موزي مرض که د زنانو د خوا مسله وي که د نارینه ورونو د خوا مسله وي که هر قسم پیچیده مرض وي که هر قسم مسلې مسایل یو واره په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې خپل قدم چېږده شفا به تا ته الله درکوي دلته چې څنګه تا مازې قدم چېږده الله تا ته شفا درکوي ولې په دا وجه زه وایم زه په ډېره غټه وعده و دعوه سره وایم چې دلته الله تا ته شفا درکوي ولې دلته داسې مریضانو چې 10 کاله 20 کاله 15 کاله اولاد نه و دلته څنګه قدم چېښوي الله شفا ورکړه زه وایم که ته د مایوسۍ د دنیا سره مخامخ یې ته مایوس یې بېبس یې زه هم ته دا یو واره د خپله مایوسۍ چې دغه ختم کړه د همت لستونې راټول کړه علاج چې دی هغه په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې وکړه څه معلومه ده تا ډېر علاجونه کړي دي اگر ضایع کړلي دي مګر دلته ستا آخري علاج د دا علاج سره تا ته الله اولاد درکړي د همت لستونې راټول کړه شفا به موږ د خپل شخص سره به څه غواړو نو چې ودی ته الله تعالی ای رحمت ورکړي ودی ته الله تعالی ښایسته ګوړیا ورکړه ای تی ویني ای ګوړیا ای ښایسته ګوړیا تی ویني چې الله تعالی ودی ته خوشحالي ور نصیب کړه و تا ته الله تعالی خوشحالي نه در نصیب کړي ته ولې مایوس یې ولې بېبس یې ولې پریشان یې ولې د وسوسو په دنیا کې ناست یې ولې د همت لستونې نه راټولې چې دلته په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې امیر صاحب علاج وکړي الله تعالی په اوله پرچې الله شفا ورکړه تا ته به الله تعالی شفا در نصیب کړي څو کاله ستا اولاد نه و
ما 3 کاله 3 کاله ستا اولاد نو څو کاله 3 کاله 3 کاله د اولاد نو ولو او بیا تا ډېر علاجونه کړي وو ما ډېر علاجونه ډېر علاجونه دې کړي وو که بیخي ډېر بیخي ډېر مې علاجونه مې بیخي ډېر علاجونه امیر صاحب کړي ول او بیا دلته چې ته رالې بیا دې دلته علاج وکړي په څویمه پرچي دې تا ته الله شفا درکړي اوله پرچې باندې یعنی دلته د اوله پرچی وکړه اوله پرچی زه ته وایم چې په ډاکټر محبي جامان ډربل سنټر کې خالی قدم چیر دی په اوله پرچی باندې الله ته شفا درکړي که هر څومره تمایوس هر څومره ګرځېدلې او بیا د هغه کسانو علاج به زه ډېر ښه کوم چې کوم کسان ته ډاکټران جواب ورکړي وایي ستا ته چې ستا اولاد چې دی هغه نه کېږي که د زنانو د خوندو د خوا مسایل که د کورنۍ د خوا مسایل که د نارینه د خوا مسایل که هر قسم مسایل که زنانه پوشید امراض یا نارینه پوشید امراض هر قسم مسایل علاج چې کوم دی هغه په بهترینه طریقه سره چې کوم د بیا اولادي کورسونه بهترینه کورسونه زما سره سته د طب په دنیا کې موږ علاج کوو په بهترینه طریقه سره علاج کوو بیا موږ ګورو چې مرض د څو ټیمه څه دی ولې دی د مرض مطابق د تشخیص مطابق چې د علاج کوو شفا به الله ورکوي دغه رقم ښایسته ګوړیا به الله تعالی ورته تم درکړي دغه رقم نعمت او رحمت به الله تعالی ورته تم درکړي هغه رقم چې کوم موږ د شلو کالو د لس کال د 15 کالو د 3 کالو د 8 کالو د 9 کالو دغه رقم د ډېر انسانان چې کوم دي خاص کر چې مایوس ول بې بس ول ورځ ډېر ګرځېدل مزما علاجونه چې دي هغه نه کېږي زه مایوس یم بس زه بالا نه جوړېږم ما ورته چې ته وار د همت لسونې راټول که زه ستا علاج کوم شفا به ته الله درکړي ول چې ما خو زه ډېر ګرځېدلی یم ما ورته ته دا د وسوسو د دنیا سره راوځه یو وار د همت لسونې راټول که په ډاکټر محبي جامان ډربل سنټر کې به ته الله داسې شفا درکړي چې بیا به ته خپل ورتاریان سې لکه څنګه چې امیر صاحب ته الله پاک په اوله پرچي باندې ورکړې ده تا ته به الله په اوله پرچي باندې شفا درکړي خو صرف ته د مایوسۍ د دنیا سره راوځه علاج چې دی هغه ذریعه سبب دی علاج اختیار کړه زه منم ته ګرځېدلی دردېدلی سوی ځپلی مګر ډاکټر محبي جامان ډربل سنټر آخري ستا د علاج ستا د خوشحالي ذریعه سبب دی مګر ته کور ناست یې سوچونه وایې کله چې ته مدرسونه راټول کړې دلته علاج وکړې په اوله پرچي زما یقین دی په اوله پرچي په دا وجه زما یقین دی چې دلته ډېر انسانانو ته الله شفا ورکړې ده و تا ته به هم الله په اوله پرچي شفا درکړي که چیرې بیا هم هر قسم موزي مرضي شفا علاج ذریعه سبب دی موږ به علاج کوو شفا به موږ د خپل ښایسته رب څخه غواړو ته ولې جنګونه کوې ولې خشم کوې ولې جنجالونه کوې ولې انسانان په ډبرو ولې انسانانو سره جنګونه کوې چې دا جاړۍ و بچي ته الله تعالی 18 کاله بعد د کشنوالي سه دا مرض درلودي جنګونه کول خشم کول جنجالونه کول اجانی وای چې چټک به راوستي ول و دیواله ته وینو انسانان سره به جنګونه کول انسانان سره به خړل د 18 کالو سره جټکی ور باندې راکلل گزار بسو جټکه ور باندې رااله گزار بسو بیا په ځانو خبر خشم کوي بیا په مسافري په کراچي کې ووسی مسافري کوي پر سر به درد او خشم وټري ارچا سره به جنجال کوي بدن به دردونه کول چې د دوی و مریض تعالی تعالی 18 کاله بعد شفا ورکړه تا ته الله تعالی شفا نه درکړي ولې ته مایوس یې ولې بې بس یې ولې د بې بسۍ په دنیا کې ناست یې ولې د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې چې د دوی په 2 کورس سره اجاني تا ولې چې تا د دوی د 2 کورس سره الله تعالی دومره شفا ورکړه چې اجاني اوس دومره خوشحاله ده چې مریض ته پر الله شفا ورکړه ولاړې خپل کراچي له خپل کار ژوند په مخه واخیستي اجاني تا ولې چې تا ول د چې کوم تکلیف ده د ډېر چې شروع دغه راي تاره لیکېدی په سر به ډېر درد کېدل پښې به خوږېدل راي لیکېدی رايله به سلو په ځان باندې خبر بس نور به نو په خبر پرور برای او ته ډېر علاجونه ورکړي وو که لږ دغه یې کوم 2-3 ځایه بوتې ډاکټران هغه هېڅ پیدا نه کول بیا دغه رقم دلته چې مې علاج وکړي دلته بیا ما نه درځو دغه سوال دلته په اوله پرچي په 2 پرچي ته علاج مې وکړي په 2 پرچي کې الله دلته پوره شفا ورکړه یعنې اجاني وایي چې دی به راایله سو په ځان باندې خبر په تکلیف به ولو بیا موږ په دغه کورس سره الله تعالی و دته دومره شفا ورکړه چې دغه کورس په دې کې زما دم تېل دی په دې کې زما خاص معجون دی په دې کې زما خاص سوپر پاوډر دی په دې کې زما خاص شان دی په دې کې زما دم تېل دی چې د مختلف قسم کورسونو باندې موږ علاج کوو داسې مایوسه مریضانو ته الله تعالی شفا ورکړې ده چې هغه ډېر اجاني دی په ده باندې به ګرد کور پریشان ولاست پریشان ورور مور خور مورونه او اجاني ته ښه سمورکي خوندې داسې سره به جنجال کوي او داسې سره جنجال کوي د دغه که به خور او که به ورور داسې به دی واخیستی ته چې لیونی دي جنګونه کوي انسانان وي او بیا اجاني چې فرق یې وکړي تا ورته ډېر دعایې کولې ولې دی دعایې د دغه څه کوز په لمانځه کې درته کوم دا دنیا سمه کړه الحمدلله الحمدلله زه ته دا خبره کوم زه هم کستی د جټکو مریض یې کستی د میرګي مریض یې کستی مریض د سر بوج ټینشن او خاص کر بیا دغه مریضان نه دي دا چې خشم کوي غوسه کوي جنګ کوي جنجالونه کوي کور انسانان جن تنګي هکه نرنه یا که زنانه هکه د کور مشري مې
کې خالي ما نه مازې په یو بانه راوله بانه دا ورته کوم ته د هغې به د معدې علاج وکړې مګر چې زه د ده نبض وګورم چې که ده خشن کوي اول زه دا ورته وایم چې ده د خو نه وایم اکثر انسانان چې د هغه دماغ خشکي لري د ده قصور نه دی ډېر انسانان خشکه کوي جنجالونه کوي جنګونه کوي دا د ده قصور نه دی دې کې مسله دا شی ده چې د ده د اعصاب ټینشن ډپریشن انزایټي ډپریشن د دماغ بود د سر درد دا مسلې مسایل دماغ خشکي بلډ پریشر دا مسلې مسایل لري د دغه امراضو د وجې څه دی په کور کې جنجالونه کوي نو که هر څوک مایوس دی هغه د دې رسول الله ټول کې شفا علاج به موږ کوو بهترینه طریقه باندې شفا به ښایسته الله وکړي او که هر څوک وایي چې زه لیر یم د تاسو لیر یم زه په بار ملکو کې یم زه په نورو صوبو کې یم آنلاین ډیلیوري په ذریعه باندې موږ د خپل کورسونه چې دي هغه درستو د تشخیص او د انتخاب مطابق چې دي موږ کورس د ډیلیوري په ذریعه درستو شفا به څوک ورکوي الله به ورکوي چې د دې مریض د واکر څه پر لکړې سو د لکړې څه پر خپلو پښو باندې سو د دې ګوډ مریض ته الله تعالی دومره شفا ورکړله چې اوس بالکل جوړ روغ دی پر خپلو پښو باندې ګرځي زه خو زما د طرفه د دوی ته او د دوی پوره خاندان ته مبارکي ورکوم خور زما د طرفه مې 1000 وار مبارک سه خیر یعنی د دې مریض دومره په تکلیف ولو زه دې ته وایم چې کستې د ملا دردونه که د رګنسا تکلیف د پټوي کمزوري د اډو کمزوري چې هر قسم مسلې مسایل که تا د ډاکټرانو وایي ته د ملا اپریشن وکړه په تېرو ورځو کې ما د یو مریض علاج وکړي الله تعالی دومره شفا ورکړه چې ډاکټر ته به د ملا اپریشن کوي ته نه جوړېږې ما ورته ما ته خالي 2 هفتې ټیم راکړه زه ستا علاج کوم ما چې علاج وکړي الله دومره شفا ورکړه چې هغه اوس ګرځي د اپریشنو څخه خلاص سولو زه درته وایم که ستا د رګنسا د ملا کمزوري د پټو کمزوري د ډکسو مسایل د L4 L5 د ډکس مسله هر قسم مسلو مسایل سره ته مخامخ د پښو مسله دي د پټوي د اډو کمزوري کیلشیم کمی پروټین فولاد پوټاشیم کمی خورستي مریض چې کم دي هغه اول چې د مټ لرالي تا ول پر چیش باندې دی رالي پر واکر باندې د دې مریض چې دي هغه رالي بیا چې علاج ما ورو کې دومره فرق وکړي بیا پر چیش باندې راکلي بیا پر لکړه باندې راکلي الله دومره شفا ورکړه بیا چې ما نور علاج مختور وکړي بیا اوس د غیر لرځي یعنی اوس خپل دومره جوړ سو چې اوس خپل جو راځي اول چې دی بالکل ګرسه ګډولو راکلی نه سو پر واکر راکلی و پر واکر یعنی خپل دوی پسې وې څلور پسې د واکر وې پر څو شپږ شو باندې راکلی یعنی دومره په تکلیفو مګر اوس الله دومره شفا ورکړه ډېر فرق وکړي ډېر فرق کړی دی بیخي ډېر فرق کړی دی الحمدلله ډېر فرق وکړي که بیخي ډېر یا بیخي ډېر فرق وکړي 100% فرق به کړی ستا په سل کې 80% فرق کړی دی 80% د دې مریض ته الله شفا ورکړه دومره فرق وسو بیا دا هغه رقم چې کم دی دوی به ډېر ګرځېدلي وو ډېر علاجونه کړي وو ډېر علاجونه کړي ډېر ګرځېدلي بیخي ډېر ګرځېدلي وو ډېر علاجونه کړي وو دا څومره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې یو مریض د واکر څه بیا پر لکړه کېږي د لکړې څه بیا پسې جوړېږي بیا پر خپلو پښو باندې کېږي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه صرف تا ته دا وایم زه هم ته خپله مایوسي چې دا ختم کړه که ته د هر قسم مضر مرض د مشکل مرض د پیچیده مرض هر قسم زنانه پوشیده امراض مردانه پوشیده امراض د دې مریض چې کوم دی هغه د ملا درد درلودي د پټو مسله یې درلوده د کمزوري مسله یې درلوده د اډو کیلشیم یې کم پروټین فولاد پوټاشیم ویټامین چې کوم دی هغه یې کم ولو کله چې ما علاج وکړي د طب په دنیا کې د جامع په دنیا کې الله دومره شفا ورکړه چې اوس د دې مریض چې دی هغه لاس په دعا دی زه ته دا وایم زه مایوسي چې دا بېبسي چې دا هغه ختم کړه د همت له سرونه ټول که علاج وکړه شفات کړم د هغه به تا ته خپل ښایسته رب چې دی هغه درکړي او اوس ته دغه مریض هم په دغه باره کې تېره وستلی دی بل مریض هغه مړ د خاندان خو یعنی دی اوس دا د بل مریض چې دی هغه راوستلی دی الله به شفا ورکړي ته د کوم ځای سره نه موږ د کوټ سره د کوټ سره غدي د الله بدی ته شفا ور سره مخامخ د پیچیده مرزو سره مخامخ د داسې مرزو سره مخامخ ته وای ز ډیر ګرځیدل سره سو هم د دې زپل علاجونه می ډیر کړی دي زه په پټاکشان باندې ګرځیدل کراچي لکلم بار مل کول کلم علاجونه می ډیر کړی دي مګر زه نه جوړېږم مزما مرز چې دی هغه نه ختمېږي زه ته دا خبره کوم زه وایم کچیر ستا مرز هر قسم پیچیده مرز مشکل مرز زه وایم کستا مرز نه جوړېږي هر قسم موزي مرز مګر ته به د الله د درسه نه مایوسه کېږي حاجي صاحب دغه دی کنه د الله د درسه به موږ نه مایوسه کېږو نو زه حاجي صاحب ته مبارکي ورکوم د حاجي صاحب کورنۍ ته مبارکي ورکوم د حاجي صاحب د دې اتو کالو و بچي ته الله تعالی دومره شفا ورکړې ده الحمدلله نو حاجي صاحب ماشاءالله دې زما سره موجود دي او ماشاءالله دې داسې فرش دي تر تازه دي پر خوله خندا ده او د دې په کور کې به د اختر ورځي د دې په کور کې به د په خاندان او په ګرد خاندان کې به د اختر ورځي د دې و مریض الله تعالی دومره شفا چې د هغه ورله ورکړه حاجي صاحب کچیر ته ماته لږ ډیټا بیان کې ستا د بچي کوم تکلیف چې ولو هغه که لږ ماته بیان کې لږ ماته بیان کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما کوچنی بچی و د اتو کلو
دا اتو کالو ټیک د جټکو تکلیف و دغه جټکې پراتې بیا ما د دې د من څاشتون نه و د زیارتون نه و ملایان مې ګپ په وغوښتو دا د پټ ډاکټران انګریزي دوا یې په وکړه کراچۍ له په خپل موټر کې بوتله خرچې مې وکړې ټېسټونه نه راکړو دوايانې د یوې میاشتې راکړې رالم د یوې افغانۍ پیدا نه کوله دا زره فرق یې لا نه کېده زره فرق یې نه کوي بار بیا بل د مور راټول ته دا منجلۍ باندې اوس څه وکړې ما زه څه په وکړم خدای پورې شته خدای دې ځینې وخت زه نور څه په وکړم چې چا یو ځای راښولی یعنې ته که ستړی شوې مایوسه شوې بلکل مایوس وم بیا بل دغه ستا بیان یې اورېدلی و چې دغه مولوي صاحب ته ورولګېده د جټکو بیان راځي دلته د خلکو شور سره سوی نو بیا مې راوسته دلې چې مې راوسته تا دوایي ورکړه د 1500 روپو دوایي وه یو تعویض و یو څاښت د 1500 روپۍ دوایي وه یو تعویض و یو څاښت و اوله پرچې مې دا علاج وکړي اوله پرچې د 2 هفتو په دا 2 هفتو کې د نجلۍ مقصد په شپه کې هم 60 واره 15 واره جټکه پر دې راتله په ورځ کې 15 واره او چې ما دوایي ورکړه بیا دغه دوایي ستا ورکړه په دا 2 هفتو کې د دې جټکې و درو واره ته رالې په شپه کې 3 واره په ماشاءالله اوس پر دا ځای بیا یې واره مبارکي کوم بیا دې مبارک شه بیا دې مبارک شه یعنې د 15 جټکو سره راله درو ته ودرېده دا دومره نسخه چې مې یوړه د 3.5 بالکل یعنې دومره نسخه دې یوړه د 3.5 بیا ورسره راکړي څاښتو تعویض بیا مې سره درکړي بیا د 2 مرخالي څاښتو بالکل صحیح ده دا چې مې ورکړې اوله شپه چې وخوړله شکر الحمدلله هغه 2 هفتې پرس بیا نه ده نیولې او ته یوه خبره وکړه 2 هفتو څخه بعد دا دویمه دوا چې ویوړه په اول واري په اول وارې بس ختمه شوه نه ته ویل چې اول ورځ یې دوا استعمال کړه هغه 2-3 جټکې هم ختم شوې هغه 2-3 ختم شوې پر مخ دغه رنځ ختم شو پر مخ باندې رنځ ختم شو تر ننه پورې ختم شو بیا ما دغه ته کتل نه راتلم زه راتلم ستا شکریه د زړه ته ودرېد دا دوا کې به جټکې ختمې شي دوا ختمه شي جټکې به بیا پر راشي هغه دوا ختمه شوې وه او تا نوره داره پسې تېره شوه جټکه ورکه ده نو نن بیا هم درته رالم شکریې ته ګرسه ورکه شوه ماشاءالله دي ماشاءالله دي حاجي صاحب څنګه خبرې کوي حاجي صاحب وایي ما ویلې ته ودرې دا دوا خلاص شي کېدای شي دا مریض په دوا کې خالي جوړې وایي چې دوا خلاص شوله مریض مخ لبس جوړ شو حاجي صاحب ستا په دې باندې څو ولګېدلې 3.5 او 2.5 دا څو دا 15 ستا په دې بچي باندې 15 ولګېدې دلته په 15 کې الله جوړه کړه او تا چې په کراچۍ ټېسټونه ایکسرې 1.5 لک د یوه بیشته پیدا د یوه بیشته پیدا نه کول په کوټه کې چې مې علاجونه وکړو د ملایانو ته مې بوتله یعنې دلته په کومو پیسو کې د مریض ته الله شفا ورکړه او وایي حاجي صاحب تېرو ورځو کې پر داسې باندې اته سینه سیم د مسلم بخش یو مریض راغلی ولو ویلې ولا مش د هغه د بیا اولادي مسله ولا ویلې ول هغه د کور علی اولاد نه کېدی نو کور علی ولاله سو مرکب شروع کړه ول زه خمن ته بل وعده ورکوم نو دې چې دوی مرکې چې د کلی ویوړې دوی مرکې ویلې ول بیا چاوته ول دلې ورول ول ما چې تر ډاکټر مولانا صاحب لور ول الله دستي شفا ورکړي ما چې دا جوړ کړي هغه ویلې ول پاول پرچی باندې الله اولاد ورکړي او حاجي صاحب ستا مریض ستا په یادې زه عجبه خبر خدا د حاجي صاحب ستا مریض ته په یادې چې تا ویلې چې د جټکو تکلیف دی دلته چې تا راوسته دلته دې کښېنوله کله چې تا کښېنوله تا ستا مخ ته کښېنومه که بیا جټکه پرکله نو ته به یې ووینې او ما چې تا ته ویلې ما حاجي صاحب تا دلته زما ځای له راوستلې ده دا د بل چا ځای نه دی دا هغه ځای دی چې د ځای له مریض خالي راسي الله شفا ورکړي چیرې چې بیا دوا وکړي بیا ما دام درته ویل ما په نیمه ګنټه کې به خامخا پر دې دا جټکه راتله اوس مې تا ته کښېنولې د 2 ګنټې اوس بیا هغه جټکه نه پر راځي دا څه قدرت دی دا د الله فضل دی حاجي صاحب زه د عوامو ته وایم دا اورېدونکي نه دي دا زموږ غږ چې اوري زه دوی ته وایم زه وایم ته د هر قسم ته د خالي جټکې نه که بیا اولادي ده که زنانه پوشیده امراض دي مردانه پوشیده امراض دي که د هر قسم مسلو مسایلو سره ته مخامخ د مشکلات سره مخامخ علاجونه دي کړي دي که تا سره یو کتاب فایلونه او ټېسټونه او ایکسرې در سره نه یې جوړ شوی په کراچۍ کې جواب درکړي په بارملکو کې جوابونه درکړي یو مریض حاجي صاحب په تېرو ورځو کې راغلی د پښتون آباد د خوا سره راغلی په تقریبا په ولما په دوبۍ کې علاجونه کړي په ایران کې علاجونه کړي دي مګر ستا په ځای کې چې علاج وکړي په اول پرچې سره الله ما ته شفا راکړه حاجي صاحب زه د اورېدونکو ته وایم اورېدونکو ګرد یې واورئ ګرد د په خلاص غوږی واورئ بیا درته وایم زه چې کومې نسخې کوم علاج کوم زه د مدینې د جانان سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کومې نسخې استعمال کړي دي زه په هغه نسخو سره د دې عوامو علاجونه کوم خدمتونه کوم زه په هغه نسخو سره یعنې هغه نسخې 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي نن زه په هغه نسخو سره د دې علاجونه کوم مګر بیا هم دوی مایوس وي بیا هم دوی د مت له ستوني نه راټولوي
کوي بیا هم دی په سوچو کې وای ودرېږه زه به کله جوړ سم اوس به جوړ سم اوس به جوړ سم یا ته ودرېږه زه نه جوړېږم نو ته ګوره حاجي صاحب تا چې خبره وکړه تا ولې دا کور والا ویلې ول ته په دې نجلۍ ګرځه څه کوې تا چې ویلې ته څه وکړم ما د الله پرېښي الله پرېښي دي او چا ځای راښولی د دوري مې بوت مګر نور زه څه په وکړم پاتو یو دغه ملنګ چې هغه پاتو ولو پاوی دا ملنګ له چې تا راوسته الله شفا ورکړه دا زما کمال نه دی ټول اورېدونکو ته زه دا خبره په ټینګه سره کوم دا زما کمال نه دی دا زما پوهنه نه ده دا زما بیداري نه ده دا زما یو کرامت نه دی دا د ښایسته الله رب العالمین احسان دی دا د ګرانې مورکۍ دعاګانې دي دا د هغه رقم د والد محترم محنت دی چې په ما باندې دا محنت کړی دی او د هغه رقم چې کوم دی دا د دې عوامو د دغه مینوالو وای حاجي صاحب څنګه خبرې کوي زړه دې را خوشحاله کوي حاجي صاحب زه بله خبره تا ته کوم تېر ورځ کې یو مریض ته الله شفا ورکړه ول که ما ته الله شفا راکړه زه تا ته کالي راوړم زه تا ته شیان راوړم ما ولې دا ته څنګه خبرې کوي دا خبرې مه کوه ما ورته ویل زه ستا د زړه د درد دعا روي یم زه د دې عوامو د دعاو روي یم ما ته د دې عوامو د دعاو ته تمه ده ما د دوی د زړه د درد دعا پکار ده کله کله یو مریض وایي که دې زما علاج وکړي موټر در راخمه ګاډۍ در راخمه زه ته زه ګاډۍ نه غواړم ما سره کپړې هم شته هر څه شته یو شی نه غواړم خالي چیش غواړم زه د یوه شي په دې دنیا کې نه دی زما د یوه شي ډېر خواهش دی کوم شی زما د دې مؤمنانو د زړه د درد دعا بس چې دې مریض ته الله شفا ورکړي زه بیا دې ټول اورېدونکو ته وایم که تی ته الله شفا درکړه زه یو شی نه غواړم زه ستوی د زړه د درد دعا غواړم او دا هم درته وایم په ډېره غټه وعده و دعوه سره درته وایم بڑی دعوی بڑی باتیں بڑی وعدے دا زه په دې نه کوم دا خو د الله احسان دی پر ما باندې ما یقین دی چې ما کومې نسخې جوړې کړي دي کومې دوای ما جوړ کړي دي په دې کې الله مریضان ته شفا ورکوي دا زه نه وایم دا عوام یې اوري دا انسانان یې ویني دا څومره اوس حاجي صاحب اوس ته څنګه رالې هغه بل مریض تی راوستلی دی هغه سړی ستا څه دی هغه زما یار دوست دی هغه بچی هم ناجوړه ده بیان کو زما د نجلۍ د ما زما نجلۍ خو الله جوړه کړه ای به الله جوړه کړي د بلوچستان یو مریض ورو دغه رقم ماشوم ډېر په تکلیف هغه هم علاج ما وکړ الله شفا ورکړه د کلات یو مریض د کینسر مریض حاجي صاحب کینسر خلک وایي کینسر دا اوس چې کوم دی د کینسر مریض علاج ما وکړي الله شفا ورکړه زنان الله جکه جوړه کړه دا اوس یو اسسټنټ کمشنر اوس د جان محمد روډ څخه د جبل نور نه راکړم دا اوس یو اسسټنټ کمشنر او پروفیسر صاحب ما علاج وکړي علاج مې وکړي پرون مازګر ما علاج وکړي ول کل میں علاج کې آج تک میں ماشاءالله اوس بل ورورم افسر واغې راوستلی علاج ورکاوي په جان محمد روډ کې انټرویو مې مو وکړه ډېر فرق یې کړی و ول میرا شوګر جو الحمدلله ول یو سل اویا زما شوګر ول تا چې پرون جامه او دوا راکړه علاج دې راوکړي ول زما شوګر اوس سهار ما چک کړي ول زما شوګر 110 له راغلی و داسې خوشحاله ولو بل مشر ورور و هغه هم هغه دغه اسسټنټ کمشنر د پښین تحصیلدار هم اوسېدلی و پاته سو هغه بل ورور چې کوم دی هغه هم پر غټو اوږدو باندې و هغه هم افسر و اوس کلي د کراچي فلیټ یې ولو ول د ده علاج هم لږ زر وکړه ما ورته ویل ما هغه ته ویل ما څنګه مې قسمت کار کوي ما خو نن جبل نور کې ډیوټي ده مګر زه اوس د جان محمد ورسره تلم جبل نور له د دوی له ورزمش علاج راوکړه بس بیا به ته ولاړ سې د هغوی علاج مې وکړي زه ټول اورېدونکو ته زه دا خبره کوم آخري خبره نوټ کړي زه ګردو ته دا وایم ګرد یې واورئ په خلاص غوږ یې واورئ دا ډېره وخت په دا غوږ باندې داسې ویني ټیک شو ګرد یې واورئ څنګه ګورئ زه ستا علاج کوم شفا الله درکوي ښه علاج در کوم شفا الله درکوي په نسخو کې فرق دی کورسونه ما سره دي د زنانه مردانه رقم مرزو کورسونه ما سره دي حاجي صاحب بله خبره کوم دا اوس پرون پر ماښام ما یو مریض علاج وکړي ډېر مایوسه ولو زنانو څو ډاکټرانو له تللي وو مګر ما چې علاج وکړي سهار الله داسې شفا ورکړې وله ما ته ټلیفون وکړي ول ماشاءالله دی ول ماشاءالله دی موږ ګرد دی خوشحالي الله ما ته شفا راکړه دوی دعاوې کولې از ما ګرانې مورکۍ به ما ته ویلې ول د دوو نصیب دې سوی دی ول د دوو نصیب دې سوی دی بس تا زما د دوو نصیب سوی دی نور خو په دا کې په ما خو یو کمال نه دی دا پروفیسر صاحب ته په دې مجلسو کې څه وایې ماشاءالله دی د حاجي صاحب داسې خوشحاله دی داسې فرش دی ډېره د فخر خبره ده زه ټول اورېدونکو ته دا وایم زه دا زما کمال نه دی دا زما بیداري نه ده دا د
د الله تعالی فضل و کرم دی چې الله زما په لاسو کې شفا یې شه ده. چا زما په لاسو کې شفا یې شه ده؟ الله زما په لاسو کې شفا یې شه ده. زما خو یو کمال نه دی مګر دا کمال مې دی د دې مؤمنانو دعاوې را سره دي. د دې ټولو اورېدونکو زه دوی ته وایم زه ته وایم مؤمنانو ستاسو دعاوې چې دغه قبلېږي په دې کې د مؤمنانو سره چې یو ور د الله په در لاسونه پورته کوي هغه ډایرکټ قبلېږي. نو پروفیسر صاحب بس بخښنه غواړم دلته مې یقینا مریضان هم ډېره ته ناست دي. په دې مې تا ته وختي ټریټمنټ درکول د حاجي صاحب هم تلوار و. حاجي صاحب نور خپله راغلي وو په دې باندې هغه نور کله خو موږ مخکې ذکر کړی وو د دوی د کور اکثره مریضان راځي. بس زه ټولو اورېدونکو ته دا خبره کوم موږ ته دعاوې کوو چې الله موږ ته نور هم اخلاص را نصیب کړي لکه څنګه چې الله زما په لاسو کې شفا یې شه د الله مریضان ته شفا ورکړي. دغه رقم نور هم موږ ته دعا کوي چې موږ ښه خدمت وکړو د دې عوامو. الله و مریضان ته د لې د کوټې سره راغلی دی او دی د بې اولادي علاج کوي. ته د څه شي علاج کوي؟ د بې اولادي علاج کوي. او ته ول زه چیرې روان وم ما علاج کوي؟ ما خو دوايانې ډېرې وکړې بیا زه تلم ملتان نه تلم بیا شناخته راته وویل ته به د حکیم مولانا محیب صاحب ته ورسې دغه ماته دوایي را کړې وه زه دغه دوایي سره سم سوم. اول به د پر الزام رسوي. ته چې دلته رالی علاج کوي هغه چې کوم شناخته و ستا علاج کړی وو تا ویل چې هغه دوه ورونو اولاد یې نه وو؟ و دوه ورونو اولاد یې نه وي بیا اوس مثال سم سوي دي. ښه د هغو دواړو د تفصیل د ده څه ما دې لږ پوښتنه وکړه زه به تفصیل درته بیان کړم. و د هغو دواړو یواره د یوه ورور علاج ما وکړي که د سره کوم ترکیب یوه علاج تا وکړي بیا هغه ولاړې ملتان لې خوا راغلی بیا د هغه ملتان نه تللی ما ته ویل ما د ده څه دوایي راوړې ده د حکیم صاحب له به ورځې. صحیح ده. هغه یو تا ویل د یوه ورور یې اولاد نه و د بل ورور یې اولاد نه و د اول ورور ته یې ما اولاد ورکوي و هغه ته ما اولاد ورکړی بیا زما په یاد بیا دویم ورور راغلی پر دا ځای باندې ناست و د هغه هم علاج ما ور وکړي زنان یې ورسره ولې د هغه هم بیا فرق وسولو هغه هم فرق وسوه. ښه بیا د هغه هم فرق وسولو هغه هم فرق وسولو. ښه بیا یعنې هغه دواړو ورونو ته الله اولاد ورکوي او اوس چې کوم دی اوس دلې ته رالې خپل علاج چې دی زه علاج دپاره رالم ده راته ویل حکیم صاحب ته ورځې د ده فایده څه وه ته دلې راواستولې؟ زه دلته راواستولې. صحیح ده. ګوره دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره د ټولو اورېدونکو ته زه دا خبره کوم. زه وایم ګوره لکه څنګه چې دا کس موجوده دی دا دلې ناست دی په صرف هغه د کوټې چې کوم د چا فایده سوې ده په نوي کلي کې چې کوم دوه ورونه دي د هغو د اول یوه ورور علاج ما ور وکړي هغه ته الله تعالی شفا ورکړله او بیا د دویم ورور علاج ما ور وکړي هغه ته الله تعالی شفا ورکړله بیا هغو چې کوم دي هغه دی راواستوي اوس د ده علاج چې دی هغه ورکوم الله تعالی به وده ته هم شفا کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. زه ټولو اورېدونکو ته زه دا خبره کوم زه وایم که ته مایوسې بېبسې ګبراوې پریشانې په ټینشن کې تمه دې ختلي ته وایې زه نه جوړېږم ما ډېر علاجونه کړي دي ما ته ډاکټران جواب را کړی دي او زما فرق چې دی هغه نه کېږي خلک ما ته وایي ته نه جوړېږې بس ما فرق چې دی هغه نه کېږي او زه نه جوړېږم یا ما ته ډاکټر ولې دی ویلې یا ډاکټر به ما ته دی ویلې یا ډاکټر چې ما ته جواب راکړي نو زما تمه چې د هغه وختله زه ډېر مایوسه سوم بېبسه سوم بس زه نه جوړېږم یا زه ډاکټرانو نه ځم. دا چې کوم څوک دا خبرې کوي چې دا ما درته وکړې چې هر هغه څوک دا خبره کوي هغه ته اول زه دا خبره کوم زه دا ورته وایم زه هم ته دا خپله مایوسي دا خپله بېبسي دا خپله پریشاني دا خپل د ډاکټران جواب دا خپل تا ته څوک پیغورونه درکوي تا ته څوک ستا اولاد درکېږي ستا علاج نه کېږي یا ته د اعصابو مریض یا ته د شوګر مریض یا ته د کولیسټرول مریض یا ته د یوریک اسید مریض یا ته د بلډ پریشر مریض یا ته د هر قسم مریضو سره مخامخ یې یا ته د پالج مریض یا ته د سر درد مریض یا دغه رقم د ژړې مریض د هر قسم موضوع مرض سره مخامخ یې زه دا درته وایم زه وایم یو وار د همت له ستوني راټول که د بېبسۍ د دنیا سره اووځه د وسوسې د دنیا سره اووځه د خپله اراده و عزم چې دی هغه نوی که په خپل ورور په المحب په ډاکټر محب هجامه اینډ اربل سنټر کې په خپل ورور باندې ستاسو خادم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا محب الله باندې خپل علاج چې دی هغه وکړه انشاءالله زما په 100 کې 100% یقین دی 100% مې یقین دی داسې زما داسې یقین دی
لکه ته چې دلته راسې زه و تا ته هر مریض چې راسي زما داسې کیندي لکه زه چې وده ته دا بچی دلته زموږ سره راسره یې زه ورکم دی یې ویسي د ځانه سره یعنې دومره زما یقین دی چې الله تعالی به وده ته 100% شفا ورکوي یو هغې چې بیخي ډېر داسې یو نیم چې په نصیب کې نه لیکلې خو جلا خبره ده ګوره اوس لکه دا کس چې وایي دا کس دلې ناست دی دا د کس بیان دی دا زما بیان نه دی هغه وایي د دوه ورونو علاج تا ورکوي یوه ته الله شفا ورکه بل د رالی هغه ته الله شفا ورکه وایي زه ملتان لکلمه مګر زه د ملتان زه برته هغو راوګرځولم وایي چې ډاکټر مولانا ژوندی نو بیا تا له خیر دی چې ته کراچي و ته ملتان و دا ځایلو روان یې دا خو اصل ډېر خلک چې کوم دي هغه وایي دی به نو زما علاج څه وکړي زه خو پر غټو ډاکټرانو ګرځېدلی یم زه تا ته دا خبره کومه زه وایم دا ستا خپله مایوسي دا ستا خپل وسواس ستا خپل سوچونه چې کوم دي هغه ستا په دماغ کې دا سوچونه راوړي زه یې منم زه به غټ ډاکټر نه یم زه یې منم مګر زه خو دا یم چې ما سره د طب په دنیا کې په داسو نسخو سره زه ستا علاج کومه چې کومې نسخې احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي زه یې منم مګر زه په داسو نسخو سره زه ستا علاج کوم چې صحابو په هغه باندې علاج کړی دي 1400 کاله مخکې د مدینې جانان استعمال کړي نسخې دي نن زه په هغه نسخو سره ستا علاج کومه ته به وایې چې ته څنګه په دا نسخو سره زما علاج کوي چې د مدینې جانان چې کومې نسخې استعمال کړي دي زه هغه نسخې چې د مدینې جانان د طب په دنیا کې او د هغه رقم چې د هغه سلسله را روانه ده په د هغه سلسلې چې سلسله را روانه ده تر نن ورځې پورې هغه سلسله را روانه ده او ته به وایې ته به وایسته چې وایي دا ته څنګه خبرې کوې چې ستا خو په دې فیلډ کې 15 کاله کېږي ته څنګه په پخواني نسخو سره زموږ علاج کوې زه بیا وته ته دا وایم زه هم ته ولې دومره ساده چې ته دا سوچ وایې ته دا سوچ وه چې د ده خو عمر که کم دی که دی د 15 کال څه په دې فیلډ کې دی مګر د ده استادان د هغه استادان چې د لقمان حکیم رحم الله د زمانې چې کومې نسخې دي د حکیم جالینوس د زمانې چې کومې نسخې دي زه په هغه نسخو سره زه ستا علاج کوم او اوس د کراچي څه اوس یو مریض رالی دی خو تر تا لا مایوسه ولو دی خو تر تا لا بېبسه و دی خو تر تا لا په سوچو کې ولو چې زه نه جوړېږم زما علاج چې دی هغه نه کېږي به زه ډېر ګرځېدلی یم ډېر ستړی شوی یم لکه ته چې دا سوچونه وایې ته هم دغه سوچونه ول لکه نن چې ده ته الله شفا ورکوه تا ته به هم الله شفا درکړي زه تا ته دا وایم زه هم ته ولې د الله د دره څه ناامید دی ته ولې د الله د رحمته څه ناامید دی تا ته به هم الله شفا درکړي ته ولې مایوسه یې ولې بېبسه یې ولې سوچونه وایې د ځوانۍ د غلطیانو د وجه د کمزوریانو د وجه چې د هرې د وجه ستا اولاد نه کېږي خالد یې مطلب ستوري راټول کړه په ډاکټر موی پیجامه انډاربل سنټر کې ته زه منم ته ګرځېدلی ستړی شوی نه 90% د تا علاجونه کړي دي نه یې جوړ شوي مګر آخري 100% دلته آخري حصه چې کوم دی ستا دغه ځای د علاج سره یو سبب ګرځي څه معلومه ده الله پاک دلته ستا علاج په تقدیر کې الله پاک ته شفا درکوي مګر ته په سوچو کې زه وایم چې لکه ده چې د همت له ستوري راټول کړه الله شفا ورکړه نن یې بیا ورور پسې راوستلی دي تا ته به هم الله اولاد درکړي ستا نوم چې دی ارباب صاحب ته چې کوم دی ته ډېر مایوس شوې که لږ مایوس شوې اول خو د ټولو څه مخکې زه تا ته مبارکي وایم ډېره مننه ګوره الله تا ته اولاد درکړي څو کاله ستا اولاد نه و 3 کاله د ارباب صاحب اولاد نه ولو او ته ډېر په سوچو کې وې ډېر ګرځېدلی وې په سوچو کې وم ډېر وګرځېدلی م ډېر علاجونه دې کړي ډېر علاجونه مې وکړل ډېر علاجونه یې کړي وو که بیخي ډېر علاجونه دي ډېر علاجونه ارباب صاحب بیخي ډېر علاجونه کړي وو مګر دلته چې دي مایوسه ولې بیا دې د همت له ستوري راټول کړه روان شو ارباب صاحب د همت له ستوري راټول کړه الله شفا ورکړه 3 کاله بعد الله اولاد ورکړي نن یې دا د خپل ورور هم ستا د ورور نوم چې عبدالمالک یې نن را روان کړي دي نن د هغې علاج چې کوي ته دا وایم زه هم دا مایوسي وسوځه ور ورکړه ختم یې کولې ته په خپل ځان کې په خپل دماغ کې دا دنیا ده دا سیستم دی د الله یو دنیا ده موږ ولې مایوسي کړو د الله دومره غټه دنیا ده په دې غټه دنیا کې چې الله پاک وګور ته لس اولاد در ورکوي و تا دې نه درکوي الله ته خود نه ده ګرانه خو ته مایوسي مایوس یې د الله د در څه نه امید دی الله په قرآن کې وایي لا تقنطوا من رحمت الله الله وایي زما د رحمت څخه مه نه امیده کېږه ښه ارباب صاحب بیا چې دلته تا علاج وکړي بیا تا ته الله اولاد درکوي اوس دې ګرد کور چې دی ډېر به خوشحاله یاست ډېر خوشحاله دي الحمدلله نن دغه خوشحالي کله چې زه د مریض علاج وکړم وایي زه به تا د ګاډۍ درکړم زه به تا د عمرې نه بوځم دی وي زه ته زه یو شی نه غواړم زه ته زه خالص ستا د زړه د درد دعا غواړم نن د ارباب صاحب په کور کې اختر دی خوشحالي ده دغه خوشحالي چې دغه زما دپاره کافي او شافي ده دغه د زړه د درد دعا چې کومه ده هغه زما په کار ده نو ارباب صاحب
ستا چې اولاد نه و دلته چې تا علاج وکړي دلته په اوله پرچي تا ویل په اوله پرچي نه دویمه پرچي علاج یوه پرچي ارباب صاحب وکړل زه ته وایم زه هم ته مه مایوسه کېږئ څلور خوراکه دوا ما وخوړله یعنې اوله پرچي یې وکړله دویمه پرچي یې پسې وکړله په دویمه پرچي کې په څلورم خوراک باندې الله تعالی دته اولاد ورکوي نن د ارباب صاحب په کور کې اختر هم دي خوشحالي هم ده ارباب صاحب خصوصي به دعاوې راته کوي او ته مایوسه ولې تا ګر څه دی نه ویلې چې زه به جوړ سم بیا د دې مطلب سولې راټول کړالې بالکل دغه خبره وایم اوس دې ستا ورور راوستی عبدالمالک زما ورور دی ما علاج لپاره ته د کوم سره راغلی د سریاب صدیم راغلی د دته به مال اولاد ورکی دته ما ډیر د داسې نا امید خلکو علاجونه کړی دي چې هغه په 100% نا امید ول مګر ګوره زه چې زه نه یم نا امید ته که نا امید زه نه یم نا امید ولې ما زما یقین دی چې الله تعالی د دا قیمتي جړی بوټي سره تیار شو د فارمولا سره الله تعالی ودوم ستی په نیو کلیک ته د نیو کلیک سره له ستی په نیو کلیک یو بل کسولو 15 کال اولاد نو ما علاج وکړ الله تاسو زمون ورکو ما ته ټلیفون وکړ ویل ول مش په دار کوم باندې من څه شیدو مالونی ما څه کوي ویل ول تا علاج وکړ الله تاسو زمون ورکو مش ما نن پتا باندې پرشتو ما محمد احمد پرچیدا یا عبد الله یا عبد الرحمن پرچیدا په غوسابات کې دا رقم په چمن کې دا رقم ډیر دنیا ته الله شفا ورکړه خو صرف هغه مایوسه کسان چې کوم دغه به بس چې ناس سوچونه وي څو در څو به سوچونه وي مطلب سن راټول ک د دې د جولۍ و مریسته چې د دې د لکړی و مریسته چې د دې د بل پلاس راوستل و مریسته یعنی د دې مریض دا سیولو چې دې په جولۍ کې راوړي او د بل پلاس باندې راوستي نن هغه مریض ته الله دومره شفا ورکړه چې هغه نن خپل په گاډۍ کې کښیني او خپل راځي اوس با جانې ګرد خبر وتی ته وکي چې د دې مریض ته الله دومره شفا ورکړه تا ته الله شفا نه درکړي ته ولې مایوس ولې د وسوسې را کوټه کړي دي ولې په سوچو کې ته زه نه جوړېږم ما خو د دنیا جان علاجونه کړي دي زه خو ګرځېدلی یم جانې ستی مریض باندې اول دا راته وایه تی به ډېر علاجونه به کړي وو ډېر به مې ګرځولي وو ډېر علاجونه یې به کړي وو ډېر مې شاوخوا کوټله څو واره څو ډاکټران بولې ده هیڅ علاج نه کړی شکر دی وګورئ او دلته چې تی راوستي حاجي صاحب په اوله پرچي الله دومره شفا ورکړل د دې مریض چې کوم دی هغه په ګاډۍ کې پروت و زنانه وزن یې زیات و پاړسوب یې زیات و سر بوج یې زیات و دغه رقم چې کوم دی د زړه مریض و چې د دې د زړه و مریض ته الله دومره شفا ورکړه تا ته الله شفا نه درکړي تو خالي مازې مایوس یې ستا ته خو په سوچو کې دنیا جهان علاجونه کوي راځي د کراچۍ څخه د دوبۍ څخه د پېښور څخه د پنجاب څخه خلک راځي علاجونه کوي مګر ته د کور وڅنګ ته خالي سوچونه وایي یا زه نه جوړېږم ما ته ما ډېر علاجونه کړي دي ما ته خو ډاکټران جواب را کړی دي ستی مریض څومره په تکلیف و یعنې ستی مریض خدای ولو چې ګر څه ختم ولو ستی به ګر څه تمجن ختلې وله تمجن ختلې لاسونه پښې ګسنه تا ولې تېر کال روزه چیرې تېره کړل په کوټه کې تېره کړه په هسپتال کې وایي تېر کال ګرده روزه په هسپتال کې تېره کړه مګر نن الحمدلله د دې مریض چې دی هغه دومره فرق کړی دی او تا ویلې اوس خپل ګاډۍ ته ختلی سي یا شکر دی خپله چوکاټ ته وکړي یعنې وایي چوکاټ ته خپله ختلی سي خپله تګ کولی سي مخکې چې کوم دی مخکې د دې مریض پروت ولو سخت مایوس ولو بېبس و ستا په یاد یا جانې چې ستی مریض چې کوم دی هغه بلکل تمه ختلې وله بلکل داسې په ځان اخته و پروت و مګر اوس الحمدلله الحمدلله الله دومره شفا ورکړه چې مثال یې نشته او ستا په یاد یا جانې چې په اوله پرچي باندې تېر وارې نه بل ورستي راوستلي په اوله پرچي باندې الله څومره شفا ورکړه لاسونو پښې لزرېلو لاسونو پښې ځلې لس په اوله پرچي باندې سر بوج ختم شو د ګردو تکلیف یې هغه فرق وکړي زه دې ته دا خبره کوم زه وایم که د هر قسم مزمن مرض مشکل مرض د هر قسم پیچیده مرض سره مخامخ یو واره په ډاکټر محب جامان ډاربل سنټر کې خپل قدم کښېږده شفا چې کوم دغه به تا ته خپل ښایسته رب چې دی هغه درکوي ته ولې په سوچو کې ته ولې مایوس یې ته ولې بېبس یې خلک تا ته پیغورو اکثر مریضان دا وایي چې زه مایوس یم ما ته خلک پیغورونه راکوي زه څه وکړم زه نه جوړېږم زه به کله جوړېږم ما ته خو ډاکټران جواب را کړی دي ما ته ډاکټر ولې دی وویلې ته به څو تر څو خپل اعصاب وسوسې چې دی هغه را کوټه کړي دي په سوچونه وایي چې هر قسم مزمن مرض مشکل مرض د هر قسم پیچیده مرض سره مخامخ یې علاج چې کوم دی هغه د طب په دنیا کې په بهترینه طریقه سره لکه د دې اجاڼۍ چې موږ علاج په دغه طبي د طب په کورس چې کوم مختلف کورسونه دي چې زنانه کورسونه دي مردانه کورسونه مختلفو طریقو سره علاج موږ کوو چې د دې اجاڼۍ ته الله دومره شفا ورکړه تا ته به الله شفا درکړي صرف انتظار د دې خبرې دی چې ته به د همت له ستونې راټولې په ډاکټر محب جامان ډاربل سنټر کې به خپل علاج کوې نو چې د دې و ماشومان ته الله دومره شفا ورکړله چې چیغې بغارې تر دا تېرې وې نفستنګي تر دا تېروله دست یې تر دا تېر و نس یې خراب و بدن یې وده نه کوله اشتیا یې خرابه وه په دا ګردو مرضو کې الله تعالی په دې اوله پرچیانو سره الله دې ته شفا ورکړه په اوله پرچي کې خوره د دې د داسه د ماشومانو زیات تکلیف یې چی شولو
شی به وخوري په دغه بد ولګي شی به وخوري هغه به بد پر ولګېدی بل تکلیف یې څه شو ولې دا بدن یې ودې نه کوله بغار بیا والي بدن بیا وده نه کوله نه کېدو او چې نو بغارې به ولې نه پستنګي کېدله تا ویل چې ما به یو خبر تو کدی به بغارې کړې د بغار کې مو بزران په کې د سوس خدای وایي که څه پکې یعنی چې ما به خبر تو کدا وای بغار به ولې او بل تا ویل بل تکلیف یې څه شو ولې دا نو بدن یې غوښ نه یعنی بدن یې وده نه کوله اشتیا نه وه سمه خوراک یې نه اوس ماشاءالله دي اوس بارخوګان یې ډک دي اوس ماشاءالله دي بدن یې وده کړې ده او خور دا یې وایي پرچې ته علاج وکړي په اوله پرچې الله دوی ته دومره شفا ورکړه دا اوله پرچې ده که دوی مخکې هم تا راوستلي دا اول ور د یو ور د ماشومان رسول په اوله پرچې الله دومره شفا ورکړه چې بیخي ډېر الله شفا ورکړه اوس دوی په دا باندې خوشحاله یاست چې الله دوی ته شفا ورکړه بیا تا دعاوې کولې الحمدلله او بل د دې تکلیف چې شولو چې هغه هم اوس فرق ورسره کړی دي بل بیا د تکلیف د انرژي ولا تیر ورځ ما ته ما د انرژي د بیا تا روشن ورکړي دی و شکر دی یعنی الرجی صحیح خارج بدن خارج کوي بیا چې لوشن ما ورکړي هغه هم فرق ورسره وکړي الحمدلله چې د دې ماشومان ته الله دومره شفا ورکړه په اوله پرچې سره ستاسو ماشومان که هر قسم موزي مر سره مخامخ پیچیده مر سره مخامخ د هر قسم مشکل مرزو سره مخامخ الله به دومره شفا ورکړي لکه د دې ماشومان ته چې په اوله پرچې الله 90% 100% چې دی الله شفا ورکړي دغه مؤمنان دي د مؤمنان د دې خوشحالي ده واه بیا شام نو چې اجانې لکړه ته کله الله دومره شفا ورکړي نو ته د الله شفا نه درکړي که ته د ملا د دردو څه په تکلیف که د ګوډو څه په تکلیف که د سر د بوج څه په تکلیف که د نس څه په تکلیف که د هر قسم موزي مرض سره مخامخ که د ملا ماتېږي که د رونو بول څه په تکلیف هر قسم مسلې مسایل اجانې ته نن الله دومره شفا ورکړه اجانې وایي ماشاءالله دي د اجانې عمر څو دی اویا اتیا کاله تقریبا د دې عمر معلومیږي ډېره کمزورې ده بالکل ډېره کمزورې ده اجانې ته الله دومره شفا ورکوي لکړه مې ګرځه ته څه کله وایي اوس تا څه ویل تا بغیر لکړې ګرځي اوس بغیر لکړې ګرځي نو ته الله شفا نه درکړي ته څنګه خبرې کوي ولې مایوسي کوي ته ولې مایوسي په دماغ را کوټه کړې د مایوسي ته څه ختم کړه د مطلستونې راټول کړه خپل وسوسې چې دي هغه ختم کوي زه نه جوړېږم ولې نه جوړېږم ته څنګه خبرې کوي چې زه نه جوړېږم الله به شفا درکړي اجانې ته چې د چیر څه په تکلیف تا ما ته ولیکل ما د جانې څه بیا د زینه وځي تا د ګوډو څه په تکلیف له ګوډو په تکلیف د ګوډو څه په تکلیف له پښو په تکلیف لکړه مته څکه د واڅ پر اویا اتیا کاله باندې تا لکړه ته څه کله ان شاء الله الله به نورم شفا درکړي پاتې سوبل تا ول بل د غړو څه په تکلیف له غړو په تکلیف ملا په تکلیف شکر دی الحمدلله ته چې فرق وکړي ډیر دوی دي کوي و خود ما کولی الحمدلله د سربوج دیم سمسو سربوج ما الحمدلله بل تا ول چې درون بول څه په تکلیف هم فرق دی وکړي الحمدلله بل تا ول چې د پټو سره د غړو سره پټو کمزوري ده او بل د سربوج دیم فرق وکړي الحمدلله ګوډوم لا سربوج تخه بچي دا سخلت وینس اجانې فرق وکړي که ډېر اجانې ډېر فرق کړی دی ماشاءالله دی شکر دی الحمدلله پر لکړه ول لکړې څخه اوس هغه ګرځي مونږ کې مرلانه وړکه راغلی ان شاء الله اجانې سو چې ور دی بیا راوستله د اجانې سره موږ دعاوې ټولو اجانې ته به نورم ښایسته علاج وکړو الله به نورم شفا امین نو چې د دې ماشوم ته دومره الله شفا ورکړه چې د دې ماشوم د جټکو سفر کوي د دې پر ماشوم د جټکې راکړلې کمزوري ولو مختلف قسم مرزونه ول نس خراب او کمزوري ول بدن ودن کوي په اوله پرچی باندې دومره الله شفا ورکړه چې په اوله پرچی په اوله هفته کې الله دومره شفا ورکړه چې جټکې په کمی سولې ختم سولې نو ستاو ماشومان ته الله شفا نور کوي ستاو مریض ته الله شفا نور کوي تو مایوس بے بس پریشان اجانې بخپل درته اجانې ستې ماشوم چې کم دی هغه د ورځې څوار جټکې ور باندې راکللې درې واره پر راکلې څلور واره راکلې درې څلور واره جټکې ور باندې راکللې بیا اوس ډېر فرق کړی دی یا شکر دی الحمدلله اوس ډېر فرق کړی دی جټکا اوس په ورځ کې یو وار پر راځي یعنی د درې څلور واره چې جټکې راځي اوس په ورځ کې یو واره سولې اوله پرچې کړی دی یو پرچې به د ماشوم علاج کړی اوس چې دی بیا دوباره راوستل دی مخ ته بیا علاج چې دی هغه ورکو او اجانې تا ولې چې دغه ماشوم چې کم دی ډېر فرق یو کوي کله یا ډېر فرق کړی دی بس شډ شین کېدو د وجه ډېر فرق وکړي کېدو د خاصه ډېر فرق کړی دی اوس نشین کېږي دا د ماشومان خپل کور دی د
ماشومان موږ په خپله طریقه سره علاج کوو که د ماشومان بدن وده نه کوي که هر قسم مسلې ماشومان چې کوم دي هغه چغې بغارې وي تنګېده کوي ستا خوب یې در خراب کړي د دې دپاره بهترینه کورسونه ستا بهترینه طریقه باندې موږ علاج کوو چې د دوی ماشوم ته الله شفا ورکړه ستا ماشوم ته به الله شفا ورکړي الله دې عوض درکړي او اجانۍ اصلي بل اجانۍ چې په ګاډۍ کې ناسته ده اول چې هغه ترې راوستل اول هغه ډېره په تکلیف وکړل ډېره په تکلیف ول هغه انسانان در وزرو کشوله دا به نس وکړي بله خبره او اجانۍ د دې ماشوم علاج ته ډېر وکړي که لږ موږ ډېر وکړي مو رمزي لیم وته سرانان لیم وته عبدالله خان دغه ډېر اجانۍ وایي د دغه ماشوم علاج موږ دومره علاج وکړي چې بیخي ډېره مې وګرځوله ډېر علاجونه مې په وکړو ته ولې د قبض څه په تکلیف یې ته ولې د معدې څه په تکلیف یې ستا ازمیا ولې خرابه ده ستا معده چې دغه ولې بد ارجي راکاږي ته ولې پریشانه یې ولې د خپل معدې علاج چې دی هغه نه کوې قبض ولې ستا بدن راګیر کړی دی قبض ولې ورځ تر بله ستا په بدن کې پیلاویږي قبض ولې ستا بدن چې دی هغه رانیولی دی قبض ولې ستا د بدن ګرد رګونه چې دي هغه جام کړي دي ته ولې مایوسه یې ته ولې په دې باره کې خپل علاج چې دی هغه نه کوې ته ولې پریشانه یې نو چې د مولوي صاحب انډیوال ته الله تعالی دومره شفا ورکړله نو ته ته الله شفا نه درکوي د مولوي صاحب انډیوال چې کوم دی هغه دلته راغلی و الله تعالی شفا ورکړله او دا غره کوم مولوي صاحب هم نن د کوم څه مولوي صاحب ته راغلی د توبې کاکړي څه مولوي صاحب چې دی هغه راغلی دي او بیا چې کوم دی هغه ستا چې کوم انډیوال چې کوم مولوي صاحب ته یادوي مولوي صابر صاحب چې کوم ستا انډیوال دی هغه ته الله شفا ورکړله او بیا ته هم دلې رالې او د هغه مولوي صابر صاحب تکلیف چې کوم دی هغه د چیرته و معدې تکلیف زیات و د قبض تکلیف زیات و ما وختي تاسو چې پوښتنه وکړم هغه د ولیکل هضمي نظام اوټ د هغه رقم بیا د ګیسټریک د مسایل څه بیا پر سر باندې بوج د مختلف قسم مسایل د دې لپاره بهترینه طریقه باندې علاج ته علاج مشکو علاج ذریعه سبب دی شفا به موږ د خپل شخص سره بس غواړو ماشوم چې کوم دی هغه راوړي ماشوم ډېرې چغې وبغارې وي داسې چغې وبغارې وي ماشوم ګرسه د کرارېدو وتلی دي زه هغه مور کوي ته زه وایم ته ماشوم دې راوستی خو زه د مریضانو علاج وکړم د مریض سره په خبره سر خلاص کړم که ماشوم د بغارو ځان خلاص کړم ای ماشوم خو بغارې وي بس هغوی نه کرارېږي نو څه به وکړم نو خو د خدای سره مې راخیستې د تا نه را روان یم بس ما ورته مورکۍ دا ته کښېنه 2 منټه وینې د ځانه سره کوښتې کې مورکۍ کښېنسته د ځانه سره وینې ما پر هغه باندې دم وکړي دم چې پر وکړي الله تعالی داسې شفا ورکړله چې په هغه ساعت یې خوله بنده سوه زما لا بیا پام ته راوښتی هغه بل حاجي صاحب چې ورسره و هغه راته ویلې وایي هغه ماشوم داسې کرار سو زه دې په سوچ کې سوم ما ویل د ښایسته رب و کارو ته ګوره لکه پرون چې د اتفاق په ورځ چې هغه حاجي صاحب ویلې ول هغه زموږ مریض ته تا یو دې څاڅ ورکوي یو دې تعویض ورکوي او پاته سو مریض باندې زه دم هم کوم زه مریض ګورم چې د مریض علاج د طب په دنیا کې کېږي د جامع په دنیا کې کېږي روحاني سلسله کې کېږي چې په هره طریقه سره زه د مریض علاج کوم علاج چې د هغه زه کولی شم په بهترینه طریقه باندې علاج کوم شفا به موږ د خپل ښایسته رب څخه غواړو او لکه دوی ته چې الله تعالی دغه ښایسته ګل چې دی هغه ورکوي و تا ته هم الله تعالی دغه رقم ګل درکوي لکه دوی ته چې الله تعالی 10 کاله بعد اولاد ورکوي تا ته به هم الله تعالی اولاد درکوي ته ولې مایوس یې ته ولې بېبس یې دوی خو هم د هغه رقم لکه ته چې مایوس یې بېبس یې به وسوسې کوي سوچونه وایي زما اولاد چې دی هغه نه کېږي یا زه نه جوړېږم چې ستا هر مرض د هر مرض څه چې ته مایوس یې ته دا مه وایه چې زه نه جوړېږم دوی خو هم تمه ختلې وله مګر دلته چې خپل د ایمان دلته دې مت له سوله ټول کړه الله به شفا درکړي کله چې دې مت له سوله ټول کړه الله دومره شفا ورکړله چې دغه چې دی الله تعالی ورکوي او بیا د هغه رقم چې کوم دی خوره ته ډېر ګرځېدلي وه ډېر علاجونه مې کړي وو و ډېر ځای کله یو ملي ډاکټر بجان ته ډېر ګرځېدلي وه کوټ ته لولي ډاکټران ته کله یم لولي بجان ته کله یم بلا کښېنستم ډېر علاجونه کړي ول او ته څنګه وه تمه مې ختلې وله ډېر 10 کاله ستې اولاد نه وي خو ته به ګرسه مایوسه ولاست و 3 میاشتې بعد چې مې ټسټونه وکړل بالا مې زړه ته نه لوېدله هغه دغه په ټي وي کې مې ځان وکتل اولاد وسي او دلته چې راله الله په اوله پرچي و په اوله پرچي و یوه پرچي مې وکړه و زه دې ته وایم زه هم په ډاکټر محیب جامان ډربل سنټر کې په اوله پرچي په اوله هفته به الله تا ته شفا درکوي ته ولې مایوس یې ولې بېبس یې ولې د وسوسو په دنیا کې ناست یې چې وایي زه نه جوړېږم که ستا هر مرض یې که تا د ګرسه ډاکټران جواب درکړي ته ته څه ویل ډاکټران ته څه ویل موږ څه ویل خدای به یې وخت درکړي خو هغه به نه اولاد به مې نه و د 10 زره به یې واخیستې 15 به یې واخیستې جواب درکړی چې څه علاج چې دی هغه نه کېږي ته ورڅه قرار چې نه دا رقم د ډېرو مریضانو علاجونه ما کړي دي الله اولاد ورکړي دي دغه رقم به الله تعالی ته ښایسته ګل چې دی هغه درکړي دا تور ته ګوره داسې
ماشاءالله دی دا د وینه ته ته الله تعالی درکم کدا هر چا اولاد نه کدا هر چا هر قسم مسلې مشکل علاج دغه مشکو شفا کوم دغه سسته رب درکې د مایوسی په دنیا کې مخشنه دی مطلب سولې چې دغه راټول کدا هر قسم دی خوم دی مایوس ولا کته چې مایوس لکه ته چې به بس دیم دغه رقم پریشان ول مایوس ول مگر په ډاکټر مې به جامه ډربل سنټر کې خپل علاج دغه وکي الله تعالی په اوله پرچی په اوله افته الله شفا ورکه تا ته به الله تعالی شفا چې دغه در مزوم کتار څومره مایوس به بس ګرځیدل ستړي سوې دردیدل علاجونه دي کړي زه دا وایم زوم چې دغه زوم چې دغه زنانې تعالی ولس کال بعد په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې علاج وکي ولس کال بعد الله اولاد ورکي نو وتا ته الله اولاد نه درکې نو زوم تی د خپل مایوسي چې دا هغه ختم کړي او نن دغه مرکز ما سره موجوده ده مرکز ته خبره وکړه چې تا ویلې چې دلته زنانه راغلي او څو کال اولاد نو زه د اتوار په بل اتوار په ورځ رالم دلته د سره ګاډي وې ما پوښتنه ځینې وکړل زما ولس کاله اولاد نه ول ولس کاله بعد کې اوس خدای د مې څلورمه میاشته کښنۍ مې سته ما لوس چې راغلی لوس مې دغه پر د اړه ختار سو بل ملا او ډاکټر دې سم ګس زړه مات ډاکټر لره دا ډېر ولس کاله ډېر ګرځیدل ولس کاله ګرځیدل او اوس نه داتله سم کال خو پاک خدای اولاد ورکړي الحمدلله د علاج کړی د علاج کړی اوس دلته رالم څلور کې پنځه نسخه دوا مې وکړه بس پاک اوس دغه زنانه لس کاله اولاد نه ستاره راوستل دا زنانه رااله ما پوښتنه چې وکړه زه ته همته څنګه رالې وایي بله زنانې راوستلې د ولس کاله اولاد نو ولس کاله یعنی دا وایي زما هغې دلته چې بله زنانه و د هغې ولس کاله اولاد نو تا علاج کړي هغه ته الله پاک په اوله پرچې باندې الله اولاد ورکړي نو ځکه ما د خپل قریب چې د هغه هم راوستله زه ته دا خبره کوم زه وایم که ته هر څومره ګرځېدلی ستړی سوی علاجونه دې کړي زه منم ته مایوسه سوې زه دا درته وایم زه هم یو واره په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې خالي خپل قدم کښېږده او د علاج نیت و اراده چې د هغه وکړه تا ته به الله دومره شفا درکړي چې ودی دا 19 کاله بعد الله اولاد ورکړي په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې نو و تا ته هم درکړي صرف دغه یوه خبره ده تی ګوره پرون ډېره ښه خبره په یاد راله پرون موږ چې په جان محمد روډ کې نو یو مریض راغلی و د دوبۍ څه د اوس دوا نور مسجانې راستولي و هلته بل انډیوالو هغه علاج هم کوي دی راغلی و د دوبۍ څه کراچي له د کراچي څه دلته راغلی و پرون علاج وکړي زه دې ته په سوچ کې یم زه وایم دغه زموږ د خلکو څنګه بدقسمتي یې بولې یا بدنصیبي یې بولې زه وایم چې خلک د دوبۍ څه راځي د پنجاب څه راځي د کراچي څه راځي دا اوس درې مریضان راغلي و پروفیسر صاحب اوس ما پاره کوبر ته روان سو کراچي څه مخکې چې کومه ټټه ورته وایي د ټټې سره راغلي ول علاجونه یې وکړل اوس برته چې دي روان سول ولاړل علاجونه یې وکړلې نو دا خو زموږ د علاقې او زموږ د خلکو یو بدقسمتي بولې یا بدنصیبي بولې چې د دوی ولې نصیب دومره کار نه کوي چې خلک د کوم ځایو سره راځي فایدې ترلاسه کوي پرون ابرز یو زنانه راله دومره سر ټکاوي ما ورته ولې دومره سر ټکوي ول زموږ و بدقسمتي ته ګوره ول خلک د کوم ځایو سره راځي په ډاکټر مولانا باندې خپل علاجونه کوي فایدې یې کېږي خلک د مسلم باغ د چمنو د دوکیو د ارنایو د کراچیو د کوم پېښور څه راځي مګر موږ پر 2 قدمه باندې یو مګر زموږ چې دی نصیب نه یې سوی ول ما چې سوچ وکړي مال موږ دومره دغه یو بس ول ما چې دی د ول بس د همت له سولې مې راټول کړل را روان سوم بس ما ول چې زه ځم په ده باندې خپل علاج چې دی هغه کوم دا چې دی په دلته په ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې و داسې مریضان ته الله شفا ورکړې ده چې ته یقین وکړي چې زه درته وایم زما خپل تصور چې دی هغه ورته په تعجب کې سي زه ډېر ورته په تعجب کې سم چې دا څنګه مریض دی چې دومره پیچیده کیس و او ډاکټران جواب ورکړی و ما علاج وکړي الله شفا ورکړله نن چې دغه زنانه په دې کرسۍ کې ناسته ده په دا کرسۍ کې ډاکټران جواب ورکړی و یو زنانې ته ول ستا د ملا اپریشن به کوې ته دغه نه جوړېږي ما علاج وکړي الله پاک په 2 میاشتې کې زنانه جکه جوړه کړه بیا دغه رقم لکه دغه زنانه چې ناسته ده څو کالې اولاد نه و د هغې ولس کاله په خوله یادېږي تی خالي لږ سوچ وکړئ چې زه نه درته وایم 19 کاله به هغه زنانه څومره ګرځېدلي څومره علاجونه به یې کړي څومره به ستړې سوي څومره به دردېدلي په لکونو پیسې به یې خرچې کړي مګر دلته چې راسي زه ته بیا دا خبره کوم